الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا مخکې آیاتونو کې د بعضې منافقانو تذکره وه چې هغې خلاف کوي د الله او د الله د رسول د الله د رسول خطا کول غواړي د الله د رسول خبره فیصله نه مني لګیا دي جرګې او مشورې کوي پټې د پیغمبر او د مؤمنانو په خلاف کې د هغې باره کې خو منافقانو باره کې خو مخکې خبرې کړې وې یوه خبره یې دلته کې دا وکړه چې دا خلک مشورې او جرګې کوي نو د دې په دغې جرګو او مشورو کې هېڅ خیر نشتی ولې دا د قرآن خلاف دی د پیغمبر خلاف دی د مؤمنانو مسلمانانو خلاف دی هغه جرګې ښیي چې په هغې کې د دې وینا چې هلکه تاسو ښه کارونه کوئ قرآن او سنت منئ چېرته صدقه ورکوئ خپل مال کې د مال چې کوم زکات دی هغه ورکوئ مال نه صدقه ورکوئ د خلکو اصلاح کوئ جوړ جاړی کوئ د هغې خبره وه اوس دلته کې څوک چې خلاف کوي د الله او د الله د رسول د مؤمنانو د لارې خلاف کوي نه الله وایي کم طرف ته چې دی ور اوړي هغه طرف ته به یې موږ ور ولیږو هغه طرف ته به یې ور واړو او آخري ټکانه به د جهنمي بیا د شرک د نفي خبره به کوي چې شرک دا داسې یو جرم دی یو ګناه دی چې دا معاف کیږي نه بیا د دې خلکو کم چې مشرکان دي هغې چې څه کوي د هغې تذکره کوي دارنګې شیطان ابلیس لګیا دی د خلکو باندې محنتونه کوي نو خلک لګیا دي د دغې شیطان او د دغې ابلیس خبره مني د الله خبره نه مني د الله د رسول نه مني نو څوک چې د هغې خبره مني نو د هغې تذکره به کوي فقد خسر خسران مبینه د هغې آخري ټکانه جهنم دی او څوک چې د دې خلاف کوي د الله او د الله د رسول خبره مني نیک عمل کوي ایمان یې راوړلی نو الله به جنت ته داخل کړي د هغې تذکره وي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى او څوک چې دشمني کوي د الله د رسول سره وروستو د هغې نه چې ښه ښکاره شوی دی د ته هدایت ویتبع غیر سبیل المؤمنین او دې تابعداري کوي د غیر د لارو د مؤمنانو نوله ما تولا ور وبګرځو د لره هغه طرف ته چې دی ورته ورګرځي ونسلیه جهنم ور داخل بکو د لره جهنم ته وساعت مصیر او ډېر ناکاره ځای د ورتلو دی څوک چې د رسول مخالفت کوي دارنګې د مؤمنانو د لارې مخالفت کوي د رسول خلاف کوي د سنت خلاف کوي
دته خخ کار شي ده د پیغمبر طریقه پیغمبر لار وته خخ کار شي ده هدایت کار شي ده دین کار شي ده بیان کړی شوی ده دی بیا لګیا دی د دې نه خلاف روان دی د مؤمنانو لار هغه ښکاره ده واضح ده مؤمنانو کې اول نمبر باندې مؤمنان صحابه کرام دي بیا ورپسې تابعین دي نور پسې تبع تابعین دي دا ښه خلق دی د زمانې ته وایي مشهود لها بالخیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې گواهی کړل چې دا ښه خلق دی ښه دور چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو قرنی زمانه زمانه ده په کومه کې چې زیم دا ښه دور دی ثم الذين يلوونهم بیا هغه ورپسې چې دی پسې نږدې ثم الذين يلوونهم بیا چې هغې پسې نږدې نام اصطلاح کې ویل کېږي د صحابو دور د تابعینو دور او د تبع تابعینو دور دا ښه لارې دا ښه خلق دی نو مؤمنانو چې کم څه ویلي کم څه کم څه یې کړلي په هغې پسې ځه په هغې تابعداري کوه نو ته به رسې الله ته به ورسې د الله رسول ته به ورسې که نه د مؤمنانو لار ته څه وایي لارې ته ویلی کېږي مذهب ویلی کېږي د تلو لارې ته کله ورته ویلی کېږي مسلک هم یتلو لارې ته نو زمونږ لار کومه یوه ده هغه د دې مؤمنانو لار ده نو د دې مؤمنانو په دې لار باندې چې روان یو نو ته چېرته رسې پیغمبر ته به ورسې نو د الله ته به ورسې که نه بعضې به کې قمقلاني هلکه تاسو د پیغمبر په لار ول نه ځئ او پیغمبر لار نه ده پیغمبر خو مقصد دی زمونږ مقصد پیغمبر دی پیغمبر ته ورسو سړی روان یي چېرته ځې نو د یو سړي یو مقصدي یو ځای نو په دې دا لار چې ده نو دا هغه مقصدي نه وي نو زمونږ دا لار چې دا مقصدي نه ده مقصد اصل کې زمونږ الله ته رسېدلی د الله رسول ته رسېدلی زمونږ مقصود هغه دی نو بعضې خلک وایي تاسو پکې د صحابو تقلید ول نه کوئ څوک وایي د پیغمبر تقلید وکړئ دا محمدیان راغلي وایي موږ د پیغمبر په مذهب یو هذا پیغمبر چې مذهب کو یو لاړې بل طب ته واغوښتې هغه مقصد دې څه شو زمونږ په دې دور کې هم خلکو کم چې مقصد دی هغه خلکو پرېښودی دی کم چې ذرایع دي د هغې نه مقصد جوړ کړلی خلک لګیا دي هر یو سړی لګیا دی منډې تړلې وایي په څه پسې په مال و دولت پسې د مال و دولت چې ته وګټې نو څه به کېږي په دې باندې خامخا سړي ته آرام حاصلېږي سړي خېټه پې مړېږي سړي بدن پې پټېږي نو د مال نه مقصد څه دی چې سړی په ښکلې طریقې باندې ژوند تیر کړي دغه مقصد دی نو دې پر سړی منډې تړلې وایي دا محنت کوي مزدوري کوي څه کوي نوکري کوي نور د مال د ګټلو ذرایع طلب کوي تلاش کوي نو زمونږ عمر چې دی هغه په دغې ګټلو کې تیر شي هغه مقصد چې کم وي سړی په قلاره باندې کښېني سړی په ښکلې طریقې باندې ژوند تیر کړي هغه میلاو نه شي سړی لاړ شي دا خو ونه شوه کم چې ذرایع دي نو موږ د هغې نه مقصد جوړ کړلی اوس دغه پسې لګیا یي څنګه نوکري دا خو مقصدي شی نه دی نو اوس پیسې راخله نو د دغې نوکرۍ دپاره ورکوه اگر نوکري څه مقصد خو نه و ته نوکر شه لګیا خلک لګیا دي پیسې ورکوي هغې له
خیر ومن یشاقق الرسول څوک چې خلاف کوي دشمنی کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره من بعد ما تبین له الهدى رستو دا غنا چې خوازې شوی دی د ته هدایت ويتبع غیر سبیل المؤمنین او دې تابعداري کوي دې ورپسې کېږي په هغه لار پسې چې هغه د مؤمنانو د لارې نه علاوه ده دې په بله لار پسې روان دی هغه لار خو هغه ده چې په هغې باندې دغه مؤمنان پې روان دي دغه صحابه پې روان دي دغه تابعین پې روان دي دغه تابعین پې روان دي په هغې پسې ځه که نه په دغې لار باندې زه زده نو آخر کې تا ته به چې دا لار ختمېږي پیغمبر به ته میلاو شي دا لار چې ختمېږي تا ته به الله میلاو شي نو دی څه کوي دی نور شي نه د لارې نه مقصد جوړ کړلی دی وایي نه پیغمبر زمونږه مذهب زمونږ هغه دی وي د تلو لار زمونږ هغه ده د تلو لار نه ده هغه هم مقصد دی ایمان به راوړې په الله باندې نو په رسول باندې نو دغه ته به ځان رسې نو څنګه به رسې نو په دې لار به رسې که نه لار به د مؤمنان وي لار به د تابعین وي لار به د تابعین وي لار به د ائمه مجتهدین وي لار به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لار به د امام شافعی رحمت الله علیه لار به د امام مالک رحمت الله علیه لار به د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دغه لارې دا تل هغه ته رسېدلي که نه هر یوه لار باندې چې ځې پیغمبر ته به ورسې نو څوک شارټ کټ کوي وایي نه موږ د لارې د ضرورت نشتی زمونږ پیغمبر لار ده وایي چې پیغمبر دې لار کړه کوم چې مقصدي شی و هغې نه تا غیر مقصدي جوړ کو لار مقصدي شی نه وي لار د دلته کې دنه دي که نه په لار باندې ځه راځه نو دا مقصد شو زه لار مقصدي شی نه دی لار باندې ته هغه ځای ته ځان ورسوه لار دې نیوله هلکه کته پې ځې پورته چل وکړې ما دا لار نیوله نو لار باندې کار نه کېږي یوازې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن کم چې مؤمنان ورته ښه کار وایي ښه لار ورته وایي نو هغه د الله په نس باندې ښه ده ښه کار دی هغه نو ولله ما تولا نو وګرځو دی هغه طرف ته چې دی ورته ورګرځي ونسلی جهنم ورننه باسو بدل آخر کې جهنم ته دی چې ورګرځي چېرته ځي د مؤمنانو د لار نه علاوه بل لار ګوري دی بعضې خلک پکې نه هغه د هغې کار دای چې موږ دې داسې یو کار شروع کړو داسې یو خبره دې شروع کړو چې په دې خلکو کې فتنه پیدا شي په دې خلکو کې تفریقه پیدا شي په دې خلکو کې توڑ پیدا شي دې بعضې خلکو خیال دی او دغې دپاره لګیا کار کوي کله به یوه مسله راوباسي نو کله به بله مسله راوباسي هغه مسلې ته چې د سره ضرورت نه وي دی هم هغه شروع کړي کله وایي کارغه حلال دی که مردار دی لیکن کارغه باندې ستاسې کار دی دلته کې دا مسلې څوک نه کوي ضرورت یې نشتی چې نشتی دا ولې چیړ وچ پوچ ولې خلک خبره کوي چې کوم ځای نه ګرېږي ولې ګری دا بعضې خبرې یي داسې څوک چې اختلاف پیدا کوي تفریقه پیدا کوي توڑ پیدا کوي یو روایت راځي ګران دی لیکن زمونږ او ستاسو دپاره نه دی دغه دپاره دی حکماو دپاره دی هغه به یې کوي حکومت دپاره دی هغه یې څوک چې تفریقه پیدا کوي په مسلمانانو کې مسلمانان په یو طریقه باندې روان دي په یو لار باندې روان دي د پیغمبر په یو طریقه باندې روان دي پیغمبر په سنت باندې روان دي نو دی راځي نو اوس اختلاف پکې پیدا کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اقتلوه کائنا من کان قتل یې کوي هر څوک چې دی هر څوک چې دی قتل یې کوي فتنه ختم شي دا نه چې مسلمان دی مولا دی څه دی نه چې فتنه پیدا کوي لرې که من نه اختلاف پیدا کوي مسلمانانو کې ولې دا یو طرف تم صحیح دی دا بل طرف تم صحیح دی نو دا خلکو اختلاف ولې پیدا کوي وچ پوچه
نوله ما تولا ونسلیه جهنم ور داخل بکو دل جهنم تو سات مسیرا ډیر ناکاره زیاده ورتلو ده الله دې موږ ساتي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك یقینا الله نه بخي شرم نه بخي ای یشرک به چې شرک شي د الله سره ویغفر ما دون ذلك او بخي د دین علاوه د دین حقته د شرک نه حقته چې څومره ګناهونه دي کاله او واړي د چا د پاره او واړي نو معاف به کی لمن یشاء وما یشرک بالله اسوک چې شرک کی د الله سره فقط ضل ضلالا بعیدا یقینا گمراه شو په گمراهی لري سره د ډېر لري گمراهی باندې لاړ. ای یدعون من دونه الا اناسا دا خلق نه را بلی د الله نه سوا مگر زنانو لرا اناس زنانو ته وي چا ویلی ای یدعون من دونه الا اناسا نه را بلی دا خلق د الله نه سوا مگر بوتان. دا نور مفسرین هم لیکلی ای یدعون من دونه الا اناسا دا خلق نه را بلی د الله نه سوا مگر مړه. د ټول یو بل سره مناسبتونه دي. نه را بلی دي د الله نه سوا مگر زنانه کار کولی شي وای نه شي کولی منډه والی شي نه شي والی زنانه کله منډې والی شي زنانه کله کار کولی شي درون کار نه شي کولی هغه لپاره خو الله نارینه پیدا کړي که نه نو دی را بلی نو چا ته آواز کوي نو دغه زنانو ته آواز کوي ما سره زما تعاون وکړه زما امداد وکړه او نه هغه ته چې چا ته رامدد شوی هغه خو د ښځو په شانتي دي او کار نه شي کولی الله ته ولې آواز نه کوي. یا یدعون من دون الا اناسا بوتان دي دی چې د الله نه سوا د چا بندگی چې کولی کېږي نه هغې ته بوت وایي هغې ته صنم وایي که نه اصنام دي. نو چا ځان له ګټې نه بوت جوړ کړلی نو چا د ونې نه جوړ کړلی نو چا د ژوندي نه جوړ کړلی نو چا د مړ نه جوړ کړلی که نه چا د قبر نه جوړ کړلی د ګټې نه جوړ کړلی چا څه نه چا نه څه. ای یدعون من دونه الا اناسا نه رابلي دا خلک مگر مړه رابلي نه مړو ته اناس ویلی ولې دا خلک کم چې هغه مړو ته را مدد شوی نه هغه مړي داسې جوړ کړلی لکه زنانه چې لاړ شي ته قبرستان ته چې لاړ شي نو کم قبر باندې قبر پسې چې خلک ځي او هغه ته ودرېږي او د هغه نه غواړي او د هغې ګټې په ځان باندې وهي او د هغې باندې مال ږدي او مټایانې حلواګانې وغیره څه شی پرېږدي د هغې نظر و نیاز او منښت کوي نو د هغې حال چې ګورې نه به داسې یې لکه د زنانو په شانتي کار به ورسره کړی نو چا بیا میلونه په اچولي چا به پې شنې کپړې او چا سرې کپړې او چا یو شان او چا بل شان د زنانو کپړې یې پې اچولي دا دي که نه ای یدعون من دون الا اناسا زنانو شانتي کار ورسره کړلی که نه. دغه یو ژوندی سړی او هغه ته دغه شنې جامې او دغسې ګلدارې او دغسې رنګدارې دا ته واچوه ته څه کوي سره هغه مړلی څه ویلی نه شي که نه نو دوی اوس هغه کسب کړلی هغه شنې او ګلدارې او پریرې او یو څه بل څه د ښځو چې کوم شی دی کارونه دي د هغې کوم چې ډول ډال دی هغه شی پې اچولی. وی یدعون الا شیطانا مریدا نه رابلي دي حقیقت کې مگر شیطان سرکش شیطان ته آواز کوي د شیطان بندگی کوي د شیطان خوښه کوي. لعنه الله الله لعنت کړی په دې شیطان باندې الله دې د خپل رحمت نه لرې کړلی. قال دې وقال او د دوی د شیطان داسې ویلو کله الله دې وځه آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کړه وی ده ته سجده وکړه وی زه سجده نه کوم زه د نه غوره یم الله یې وځه دې ځای نه نه هلته کې خبرې شوې نور ځینو کې راځي هغه شیطان ویلو یا الله ما مهلت راکړي الله وی زه مهلت مې درکړلی نو ده ورته ویل اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ای الله په تا باندې مې قسم ښه لاتخذن من عبادک خامخا نسم بس تا د بندګانو نه برخه مقرر بندګانو کې انسانانو کې څه خلق به دا برخه به مقرر کړي دا انسان چې دا بابا پونم باندې
نو خلک لور او خور هغه د بابا په نوم ورکوي، داسې پکې هم دي که نه. دارنګې د دې د مالونو نه برخه مقرر، نو دا بسئ، دا به 11 دا به 12 دا به پکې په کال کې 100 ورځ به دا به پکې په میاشت کې 1 ورځ به نو دا پکې د بابا په نومي، بابا په نوم باندې ورکوي که نه، پی به ورکوي نو د بابا په نوم باندې به ورکوي، 1 ورځ به وله خاص کړي. او کله په عرس کې به پتلین کې به کم چې د غیر دینو کارونه دي هغه کارونه موږ کوو لګیا یو که نه. هلکه نوی کال دی مبارک شه، نوی کال نه یو کال دی ختم شو، دا ختمېدل مرګ ته نږدې شوي، مبارک شوی نوی کال مبارک شه. دا شریعت کې نشتی او ته مرګ ته نږدې کېږې، مرګ ته ورو نږدې کېږې دی مبارک شوی. دارنګې کلیزه ده، دا د شریعت کې نشتی، دا د هندوانو رسم دی. څوک پکې عرسونه کوي، څوک چهلمونه کوي، دا ټول رسمونه دي د هندوانو غیر دینو، دا کارونه دي. څوک به لګیایي دا کله چې د سړي کال پوره شي وړوکي کال پوره شي بیا کیکونه کټ کوي، برسی ورته وایي. برسی خوشحالي کوي په دې باندې چې زما یو کال کټ شو، د دې وړوکي یو کال مرګ ته نږدې شو. هم د غیر دینو کارونه دي، بې دینو، دا د اسلام شریعت کې نشته، دا کارونه کوي تاسو. نو دا حصے مقرر کړلی که نه، مال دی نو هغه د شیطان په نوم باندې لګي. خلک وایي څه وایي دا شیطان په اروا باندې لاړ وایي. شیطان دا مخکې ویلی و لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، خامخا نه سمبا ستا د بندګانو نه برخه مقرر. نو کله به څوک چرګ ورکوي، څوک به چرګوړی ورکوي، څوک به ګډ ورکوي، څوک به پیسه ورکوي، څوک به سنډه ورکوي، څوک به غوایي ورکوي. د چا د بابا په نوم باندې به ورکوي که نه. نو موږ مسلمانان یو، موږ د بابا په نوم ورکوو. او کم چې هندوان دي جو هغې د خپلو بامبړانو په نوم ورکوي که نه، هغه نورو په نوم باندې ورکوي، بوتانو په نوم باندې ورکوي. مسلمانان خو مسلمانان دي که نه، چا ویل دي که څوک دغه کارونه وکړي نو ته ورته کافر دی، لیکن مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہ ہے، عبادت کرے شوق سے جس کے چاہے. سجدے کوي نه اسلام جائے نه په دې باندې د اسلام د اسلام نه وځي. ولې هغه ټاپه به لګېدل، مسلمان په ملک کې پیدا دی، مسلمان کور کې پیدا دی، مسلمان دی، هر څه چې دی کوي. که الله ته دوه وایي نو وایي به بیا مسلمان دی. شرک به کوي، سجده به کوي، نو غیر الله ته به کوي، قبر ته به سجده کوي، پروت به بیا مسلمان دی وایي. نه ایمان بگڑے ہوئے، نه اسلام جائے ہوئی. حالی خبر کر لو، اگر کواکب مہمان کرشمہ تو کافر، اگر سجدہ کرے بت پر سشے وہی سجدہ تو کافر، سجدہ کے بت تو سجدہ ہوگی نا تو کافر دے. کواکب کو ستور کے کرشمہ منی تو کافر دے، لیکن کشادہ مومنوں پہ کشادہ ہے راہ ہوئی. اوگد شید ہے، اوگد نظم دے. نو شیطان دا مخ کی ویلیو خواہ لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، خامخا نسم باستا دا بندگانو نا برخا مقرر. ولو ذلنهم خامخا گمراہکم بدیل را، گمراہی تا برابلم دیل را. ولو منینهم خامخا ارزوگانی بمخ کی کو مدیتا، ارزوگانی مخ کی کئی سوئی علاقہ سکالی بداکار کم بلکال بداکار کم بلکال بداکم. عمر بسوئی عمر بلگی او دیبا امیدون بسوئی دا سلو کالو بی رئی دیارو مرینا آئیو سڑو چاوی آغا ملک الموت مر لوی یہ بولے ویدل دا آئیو تن چی دے کنا ناغا تاشتکین دا اتیاو کالو پا عمر کی 300 کال دا پارے ازمک پا اجارہ غستی دا
نو هغه ته به دا پته هوښیار سړی دی هغه ته به دا پته چې ملک الموت نشته جو ځان یې ځکه دا کسب کړلی یا اتیاو کال سړی او هغه ځان د 300 کال دپاره ځمکه په اجاره اخلي نو دومره اوږده امیدونه دي ولأمنینهم خامخا ارزوګانې به مخکې کومه دي ته ولآمرنهم خامخا حکم به کومه دي ته فلیبتکن آذان الانعام نو خامخا سری به دي غوږونه د څاروو ولآمرنهم خامخا حکم به کومه دي ته فلیغیرن خلق الله نو بدلی به دي خلقت د الله الله چې کوم جوړښت دی الله چې کوم پیدا وخت دی هغه به بدلی اچھا بگی بل سویلی چا ویلی لا حول ولا قوت کی الٹا زمانہ ہے زمانہ الٹا شوا پدې زمانہ کې چې ګوره نو سړو ته چې ګوره نه هغه خزي چې دین هغه سړی شي دی او سړی خزي شي دی خبر الٹا شي دا ولا امرنهم فلا یغیرن خلق الله نو حکم بکوم دي ته نو بدلی بدی جوړخ د الله الله سړی چې څنګه پیدا کړي نو دی به سړی ته نو باسي فلا یغیرن خلق الله او دې کې مفسرین او بعض نور ستونه لیکلي خالونه لګول ځان د خزو په شانتي کول دانګې په غاخونو کې چوندونه پیدا کول لعن الله الواشرات لعن الله الواسمه والمستوسمه لعن الله مستوشمه واشمه والمستوشمه لعنت دې د الله په خلکو باندې چې هغه په غاښونو کې په منځ کې چوندونه پیدا کوي عام طور باندې خزي کوي دا کسب دا خایست لپاره کوي چې دا مخکې غاښونه دا لوګړي بیل بیل شي دانګې خالونه لګي دانګې په سر کې نور ویخته لګي او په بدن کې لګیا دي نو خالونه لګي نو نمونه لیکي دې ټول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې زموږ خلکو په ټول مبتلا دي ډېر پکې مبتلا دي چا پکې ویلي مفسرین لیکلي چې یو سړی خپل ګیر له تک تور رنگ ور کوي دا پکې شامل لا تک تور رنگ چې دی دا شریعت کې ناجایز دی اگر چې چا ویلي چې یو سړی داسې دی چې هغه د مرض د وجې نه دی ځوان خو د مرض د وجې نه د هغه ګیره سپینه شوه نو هغه تورولی شي او یا جهاد له تللی او جهاد کې هلته کې سپینه ګیره ده چې توره کې نو هلته به وایي چې دا خو ځوان را روان دی نو هغې دپاره جایز دي بعضې خلک یې دغه ځای کې جایز کوي او دغه دوو ځینو کې لیکن مفسرینو دې ځای کې شمار کړلی چې دغه تور تک تور رنګ چې ورته وایي بالکل توری نو الله یو شان پیدا کړی دی بدلی هغه طریقې باندې بدلی چې هغه ناجایز طریقې دي ومن یتخذ الشیطان ولیا اسوک چې نسی شیطان لره په دوستانه باندې من دون الله د الله نه سوا فقد خسر خسرانا مبینا یقینا دې تاوانی شو په تاوانی کې دوه کار سره یعدهم شیطان وعده کوي د دې سره و یمنیهم ارزوګانی مخکې کوي دیتا وما یعدهم الشیطان الا غرورا او شیطان وعده نه کوي د دې سره مگر د دوکې اولئک مأواهم جهنم دا کسان ټکانه د دې جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا او بنو امیدی داغی نه زید خلاصی زید تیخته دې زمانه بس کو ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى سوچ مخالفت کوي د الله د رسول من بعد ما تبین رستو داغه نه چې خوازې شوی دی د هدایت ويتبع غیر سبیل المؤمنین او دې تابعداري کوي د غیر د لارو د مؤمنانو د لارو نه علاوه د نورو د لارو تابعداري کوي نو ولله ما تولى نو بغرزو دل راغه طرف ته چې دی ورته ورګرځي ونسلی جهنم داخل وکو دل جهنم تا وسات مسیرا نه کار زه د ورتلو ده ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذلك یقینا الله نه بخي چې شرک شي د الله سره بخنه کوي علاوه دا غینا یا کته دا غینا لمن یشاء چا د پاره چوغواړي و من یشرک بالله اسوک چې شرک د الله سره فقط ضل ضلالا بعیدا یقینا گمراه شو په گمراهی لري سره ای يدعون من دون الا اناسا داخل نرابلی د الله نه سوا مگر
زنانو لرا نرا بلی دا اللہ نه سوا مگر مړو لرا ویدعون الا شیطانا مریدا نرا بلی دی په حقیقت کې مگر شیطان سرکش لعنه الله الله لعنت کړي په هغه باندې وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا او دې شیطان دا ویلو چې خامخا نسم باستا د بندګانو نه برخه مقرر ولو ذلنهم خامخا گمراه کوم بدیلرا ولو منی انهم خامخا ارزوګانی مخکې کوم دیتا ولا امرنهم خامخا حکم بکوم دیتا فلا یبتکن اذان الانعام ندیب خامخا سریبا سوریکای با وګونه د سارو او سارو وګونه سګه وس د انسانانو د الکانو وګونه سری کړي هغه کې چا پکې والی یا چوری بالکی وته وي دا خو د زنانو شیو زنانه خپل وګونه سری کوي دي نو الکانو ته چې ګوره الکانو وګونه سری کړي ولا امرنهم فلا یبتکن اذان الانعام د سارو وګونه سری بل دې تفصیل باندې راشي سارو وګونه سری سره بار سری ولا امرنهم خامخا حکم بکوم دیتا فلا یغیرن خلق الله نو خامخا بدلی بدی جوړخ د الله ومن يتخذ الشیطان ولیا سوچ نسی شیطان لرا ومن يتخذ الشیطان سوچ نسی شیطان لرا په دوستانه باندې من دون الله د الله نه سوا فقد خسر خسرانا مبینا یقینا تاوانی شو دې په تاوانی کې دوه کار سره یعدهم دا شیطان وعده کوي د دې سره و یمنهم او دې سره دې د ارزوګانی مخکې کوي وما یعدهم الشیطان الا غرورا او شیطان وعده نه کوي د دې سره مگر د دوکې اولئک مأواهم جهنم دا کسان ټکانه د دې جهنم دی ولای جدون انها محیصا او نه به امیدا دا خلق د دغه نازه د دې جهنم نازه د تیختې زید پناه الله رب العزت یې موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي کوم چې د جهنم د ازینو دی الله رب العزت دا غي نازه موږ حفاظت وکړي